لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له ولا ممد له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون او فیضا نظر کئی تاستان نصیحت زما کزو غاڑم چستاسو خیر لٹوم کلک اللہ غاڑی چتاسو بیلاری کئی اللہ ستاسو رب دے آغت استاسو پیشیدہ دا خلق وائی دائے دزان نجوکڑی تو آیا کما دزان نجوکڑی فسپ مارے گناہ زمان وزا جدائم ساسو دا گناہنونا اوہی اکڑیشوان نوح علیہ السلام تا چیمان نروڑی نمنی استاد قومنا ایسوک ما سوا داغنا چیمان راوڑے فصفگان مکوا پائے کارونو جدیے کئی عزت مندو مسلمانان رونو نند عام مسلمانانو چاغی زانتا اہل اسلام ہوئی اور اغی زانتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متیان ہوئی داغی عید دے شاید عید الفطر ہوئی. عید مطلب مصداق مانا دائے خوشحالی دا. خوشحالی پدی وجہ دا چاہی تیرشی میش کی
دا الله تعالی د حکم پابندی کړی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کړی ده، دروازه فریضه دا کړی ده، دا د الله د حکم تابعداري و، روزه نیولې ده، خپل خلو خپل وجود خپل شهوات دای کنټرول کړی، خو صرف په دې وجه چې الله او ته فرمایلو چې من شهد منکم الشهر فلیصم، چې دې میش کې سوکی او هغه ته سوزر نه آره خامخا روزه ونیسي، د دې حکم پابندو، د سبا د قتلونه د ماښام پرې وتلو پورې، د شپې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په اتباع کې د الله دربار کې حاضری کړې ده، او د الله د کتاب نه چې قران کریم دی دا غینه صحیح لوستل ده، هغه د مانزه په شکل کې، د تراویح په شکل کې، یا د تهجد په شکل کې، دا ټول اعمال چې تیر شوی روزه کې سوشل د مسلمانانو د بدن نه هغه ښکارشول یا دای د مال په ذریعہ ښکارشول، ځکه چې یو انسان خپل مال خرج کړی او روزه ماتي ځان له پیدا کړی، یو انسان مال ګټلې خرج کړی او پېشمنه په هغه باندې ځان له کړی، دا ټول عبادت وو، د مسلمان هر یو قدم عبادت ته، دا هر یو عمل عبادت ته، نو دانن چې کوم د خوشاله د مسلمانانو ورځ ده ناغه پدې بنا وا چې مون الله پدې تیر شوی میش کې د خپل طاقت مناسب استاد حکم فرمان برداری کړی ده، استاد رسول د سنت سے اتباع کړی ده، نو پدې خوشاله کې نن مون بیا تا تراجم یو استاد شکریا کې 2 رکعات کوو سجدي لګو، دې توحید مسلمانانو اختر دیو جن چې کله مسلمان چاغه پاغه روزه کې د الله د حکم فرمان برداری حسن نه کړي بلکې مخه اړول لري، نافرمانی کړي، او هغه رسول د پیغمبر د حکم ستاعت نه کړي بلکې الټا نقصان کړي، ناغه شرعي طریقې سره نن د خوشاله کولو او د اختر د مناولو څخه حقدار نه دي، اگر چې مسلمانانو داغي په جماعت کې شماري لیکن حق د خوشاله داغه نشته، دا مقصد مونږ ته یو لوی تعلیم راکړي، هغه دا چې زمونږ د مسلمانانو د خوشاله سبب بسي هغه په دنیا نه چې دنیا ډېر شوا، هغه په جیداد نه چې جیداد ډېر شه، هغه په دنیا سے اقتدار او کرسی نه چې هغه حاصل شول، ولی دا دنیا سیزونه دي ته وي، متاع ورته وي، الله فرمایي دا ټول مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دا متاع ده چې انسان پای دوک کی، او متاوی دیتا چې کله یو مردار ده چې داغه خوړل حرامي، لیکن یو سړی د لوګي نه مجبور ده په سارا کې روان ده،
نو صرف اغلی اجازت ته جال ته سنوړای وخوري. الله د دنیا د سيزونو مثال پر متاع سره پیش کړي چې دې ته متاع وي. نو هغه شی د خوشاله سبب ګرځي د سړي نه چې د مردار پټي وخوري د ضرورت دوی اگر چې حلالي هغه وخت کې حلالي لیکن هغه خوشاله سبب نه ګرځي. نو یاد ساته د دنیا تمام سيزونه دا د مسلمان د پاره د خوشاله هیڅ سبب نه دی نه خوشالي بری بلکہ خوشحالی پدے دے چدا انسان دا مسلمان جن دا اللہ و دا رسول پتوات کی تیر کی خوشحالی دے تو قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ فرمائی اے زمان نبی دے خلق توایا دا اللہ فضل چاغی تا اسلام وی اغیتا دا قرآن پاک تابداری وی دا اللہ تعالی رحمت چاغی تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری وی دا دو تابداریں دو کارونا قرآن و سنت اللہ و دا رسول خبر منل اور اللہ بندگانو خوشحالی پدے کی دا فبذالک فلیفرحوا پس پدے خوشحالی خوشحالی دانا چی دنیا کے خوشحال بدائی چی پدہ با اس غم نہیں اس فکر بنی نا خوشحالی دیتو ہی چی دنیا غمون بور سر نہیں دا مانا دا آخرت غم بئی دا آخرت فکر بئی اب غم نہ پاسل کیا خوشحالی دے دا آخرت فکر چچا سری غم چچا سری غم نہ اللہ فرمائے لی دانی دی قرآن پاک و سنت کے یا دا رسول چ پتا سو بس غم نہیں سخفگان با دنیا کے نہیں س مصیبت اور تکلیف با نہیں با آخو دا نیکانو دا پیغمبرانو تاریخ پر ایک گواہ دے چی دا دنیا دا تکلیف زیرے دا دنیا دا مومن خاص دا ابتلا زیرے دا دنیا دا جیل زیرے اب دنیا سجن المومن حدیث کی راضی دا دنیا دا خود مومن جیل خانہ چی جیل کے سنگ جون تیری نو دنیا کے باغ سے تیری اب دنیا سجن المومن تو بائے کہ غمو نہیں فکرو نہ پکی لیکن غم و فکر چونکہ اللہ دا پارے دا مومن چی سکار دے نسدے احبا للہ ابغض للہ اعطا للہ منع للہ حدیث کی راضی چا سرے محبت تے یا دوستانہ نند اللہ دا پارے اکچا سرے بغض دے بدیشی نو دا اللہ دا پارے چا سرے بیکاٹ تے نو دا اللہ دا پارے دا چا سرے دوستانہ دا نو دا اللہ دا پارے دا چونکہ آغا دا اللہ دا دین تابع دے دیو جنو سستا محبت تے چونکہ آغا دا اللہ دا دین یا دا رسول دا دین مخالف دے دشمن دے نقصانی دے ناغسرہ بغض دے دا سرے دشمنی دا سچی ورکی نو دا اللہ دا پارا ورکی سچی منکی نو دا اللہ دا وجن منکی ہر سل للہ للہ دیتوی للہ نو فرمائی فقد استکمل الایمان و فقد استکمل ایمانو دا پورا مومن دے کنا دیتوی پورا مومن چی ہر سی دا اللہ دا پارے ہر سو ہر قدم دا اللہ دا پار دے چاسر تعلق دے دا اللہ دا پار دے نما عرض کو ٹک دا مصیبت ہو پیغمبران بانے تکالیفو نیکانو بانے تکالیفو غمونو دا دنیا لیکن آغا دائی دا زرد غم وجنو
बल्कि अगऊ लिल्लाह नागा पे एहसान तेरे दल वरना द गमून खुपाई अंबारो दा गमून चिकला नूह अलैहिस्सलाम तो ये तो गुमराए, हूद अलैहिस्सलाम तो ये तो बेवकूफे, तो को दरोग जने ताखुद जान न दरोग जो कड़ी कले व तई दाली वनी दा बेकार दी कले नूह अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम दई दा जान ले इख्तिदार वाली दा पंगुमाने मशरी वाली आगे चिकम मकसदों न दे खल को गलत रंग क्या पेश का गलत रंग के पेश को चीजें खुदा मकसद दे युरीद हो या तफद्दुल अलैकुम और तकूना लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्ज़ कले दानू अलैहिस्सलाम वाली च पता सो खपला मशरी जोड़ा की तो खुदा मकसद दे कले मूसा और हारून अलैहिस्सलाम वाली जस्तासो दे पमिसर के बादशाही पैराशी मशरी दे जोड़शी ना ही खुदा न वक्त लाकिन खल को दागी आगा तहरीक दागी जिद्दोजहद व जिहाद आगे ले गलत रंग वर्काओ च खलक तिखबश वली दी कंजली नूह अलैहिस्सलाम दे दाऊ सायतुन मा कुरान से रावड़ो मावेल च दनन रोजी सरब कम आयतुना जल्लुलम नुमाइश दा पाल्ला उस पारू पुरेश कुरान वाड़म च कम आयतुना रोजी ना वे इंशाअल्लाह दनन वक्त मुनासिब ना द नूह अलैहिस्सलाम आयतुना रवतल सूरह हूद रवत आगा नूह अलैहिस्सलाम च कम तकालीफ तेर करू चा खल को अहले दुमे वाले रे चिदायना बेहोश रे खल को गफ्त रे बे वर्जोले रे आगा तकालीफ बेशुमारू कंजल बेशुमारू बदरत दागी तेरकड़ी खुदा अल्लाह दा पार मसाइब गमूने खुदे अल्लाह दा पार खुशहाली दा नागद यो अल्लाह दा पार मार्स को दुनिया के द मोमिन खुशहाली बई पे ईमान दुनिया के द मोमिन खुशहाली बई पे इस्लाम खुदाए पर तरीक़वाने बदललो लाकिन दे खुशहाले सरबा गमून गड़ी फिक्रू ने बई दुमर दशाद दीन के रुकावट न पैदा कर दुनिया के वो मसायब मुख्तलिफ रातल पार चार रातल लाकिन दीनदार मकसद सो द पैगंबर मकसद सो दार मसायब तेरोल सत्कालीफ तेरोल दे द पारा चिदा अल्लाह दीन पर खल्को की राशि खुदा मकसद हो नूह अलैहिस्सलाम कस मेहनत करे पजान बाने तकलीफों ने तेर कड़ी नागस मशरी न गोख्ता आगस इख्तिदार न गोख्ता खुदा गोख्तर परे खल्को की दीन राशि तो अंबिया अलैहिस्सलाम उदास आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगस पजान तकलीफों ने तेरोल अगर कि खल को तो किस्मा किस्म निस्बतों ने कड़ी मजनून लेवाने और तवेली शायर जादूगर मंतरी और तवेली काहिने और तवेली दुनिया परस्त और तवेली जान ले इख्तिदार गुफ्तून के और तवेली अवहल दागो या दागो मरगरो आग इज्जती अहूगत तारीख दर इस्लाम डेर दर्दनाक लेकिन आगागी वोले बर्दाश्त कोल दा तकलीफुना मुसीबतुने वोले बर्दाश्त कोल दाए दिल बर्दाश्त कोल चे पर एक कौम की दीन राशि अल्लाह दीन बके राशि दीगे तौहीद राशि दीगे पैगंबर सुन्नत राशि खुदाए मकसद होगा तो तमाम अंबियाओं मेहनत सिर्फ परे यो मकसद दपारा आई तकलीफ सिर्फ दिल करे आई को
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल कौनैन मर्तबे अल्लाह सर से कम होनो मुकाम अल्लाह सर से निमगड़े होनो लेकिन आज शिकला द मक्की वालों न उम्मीद मरगरी अल तो लाकिन न उम्मीद शिदागी द मक्की वाला न उम्मीद नागसो उकड़ल आग अमल केड़ो पे खुद बोले का मकसद दागफ पल करे मकसद पल जायदाद वे कोरे वे पल कौमे वे पल पलवाने में न टोल अल तो मकमा जमा क्यों गा दाए मकसद होना मकसद दाओ अल्लाह दीन पर की राशि लाकिन दीन नौर न रात न उम्मीद शिदाय चले मल के नौर दीन न राशि नुदा निशी कोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खैर दे अल तक नास्ती शलु कसानो तदी नास्ती सलु तदी नास्ती जो बस दी के पूरा दे नौर बेगम हो सके न आंखों मकसद दाओ ची दीन दे खल को तौर सीखा कले चिदल तपके रुकावट देनो वेल जखरा नु बारूद रेत पे उड़े रहे नमक्के मुअज़्ज़मे न बार और दाए उल वल्लाह कसम बाल्ला इन्नकी ला हब्बुल बिलाद इलैया यकीनन ए मक्के पर तमाम मलकुन की तमाम तड़े रखा गए जमा महबूब जै लौलान कौमी अखरजूनी माँ खरज तो लाकिन कदे कौम न जने मजबूरा दीर अल्लाह दीन लल्लतन और कोलन जनवतम वो बदे मकसद जो तलेम चिरे खल्कु की नूर दीन नाराजी अल्लाह आया दीन लल्लत और कई नु देव जन जो ग्वाणम चिजरे बलमक तलड़ माना दाच हर मकसद हर यो शे हर मेहनत अगर सिर्फ ददी द पारो चिदा अल्लाह दीन दे राशि दार अंबिया अलैहिस्सलाम तारीख दा नुक्तम हुआ पैगंबरान दा अल्लाह ब्या दो किस्मरी बस दा सिरी दो किस्मों अगर द्रेम किस्म जंगेलम की रिश्ता खुदा बरी चांगी कला पे उम्मल के मेहनत करे जद्दुजाद करे समरगरी पैदाशी दी दाने से बिल्कुल बेमरगरू बाजे बाजे पर किदासी बूची चापी मान नजर आवड़े ही चाहे मरगर त्या न रखड़े वो मरगरी लाकिन कल चाहिए द कौम न उम्मीदशवल चिपरी की यार नास्ता दिन न चली उल्टा दुश्मनी कही दीन तर रुकावट पैदा की नयो किस्म आगरी शाहिद अल्लाह दरबार के लासपुर दखड़ी दी चिया अल्लाह दा कौम तबाह की हालांकि की उले नौमेदशवल कना नूह अलैहिस्सलाम ने कौम ते हुए कमायतुन चिमाउसुल वला यंफउकुम नुसही इन अरदतु अन अंसह लकुम ए कौमा जमान नसीहत तासहस फैद दरनक आने दर कई मासूमरा मेहनत उको कोम फैदे निश्ता इन रद्दु अन अंसालकुम कज ग्वाड़म कज कोशिश कोम चिस्तासु खैर दे उलटुम वली इनकान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम उससे अल्लाह नवाड़ी नुसौकम चल्ला ग्वाड़ी चितासु बेलारी कई अल्लाह ग्वाड़ी चिताउस त दीन नखी जबर सौखैम हुआ रब्बुकुम हाँ कतासो पमावा ने इफ्तिरा कवे दरोग जोड़ाए माता मुफ्तरी आए माता दरोग जनवाए माता इख्तिदार तलब को उनके आए माता से दुनिया परसवाए नुकुल इफ्तर है तू फाल इजरामी ब्याज मुजरिम अंदरी दा गुनारे पमावान अल्लाह बमानत तपोस कई चिता जमा दीन दे मकसद ले चलो
लेकिन याद साथे पखपलू गुनाहों बाने ग्रेवानों की नजरों के तासु सकड़ी तासु द अल्लाह दीन से लिहाज करे तासु द तौहीद से लिहाज करे तासु द सुन्नत से लिहाज करे तासु तौहीद और सुन्नत द पारद चाना बई काट करे चा सरम दुश्मनी करे यो खुदे उसड़ी द पारी कना आगा अल्लाह ने मनी जो सड़े तातु मास्ता द पार दुश्मनी करे अल्लाह चिदर पार करे जरूक्षा कवा द अल्लाह दीन द पारा तार चाना मखड़ो दे ज़गनु अलैहिस्सलाम वही जुर्मुनम कड़ी दी जे नशमारम ख्वाना बरीओं में मा तुजरिमून याद साथ है दाए तपोस अल्लाह जमाना ने कही आना बरियों में मा तुजरिमून अल्लाह ने कही तपोस दागा पर दरबार के इंसाफ दे दा खुदा मखलूक पर दरबार के वे इंसाफी दा चिकल वही दा जुर्म स्तामर गरो करे नमुंजग तरानी वाले ब्याहुल्लर से पैगंबरम रौनी से जगह उम्मत टुस जुर्म कही कर पैगंबर तारे उम्मत दा जुर्म करे दे तो जुल्म हुई दा अल्लाह पर दागा अदालत की दानिश्ता करे चिस्ता कशर जमा कशर दे जुर्म कड़ी न मारे रानी सी ना अल्लाह आदिल जात देव जन नूह अलैहिस्सलाम वही अना बरियों में मा तुजरिमून तासो जिस जुर्मुना कड़ी दिया कवाए जबरीम जदाए से मुआर ने नूह अलैहिस्सलाम ब्यावल खेरी की कौम था दाग नबी रे चिद खेरी कड़ी दुआ शरी करे अरे डेर मजबूर है ना करे लग कनी खुद कौम खैर ख्वा आई खोलू चन्ना से नमीन जस्तासु खैर लटोम खैरम लटोम अब पूरा खबर तको लेकिन दाए बावजूद खेरे कई खुद मजबूर है कई जड़े दर्दमंद शेर वली व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक नूह अलैहिस्सलाम तद अल्लाह खबरों चिस्ता दे कौम की बिल्कुल न उम्मीदा यो तन पदी की खबर न मानी मां सिवा दागे ना ची चा मन ले बस मन ले नूर कार दे के नहीं चली नूर खुजान बासद देना ना किस्म दुआगाने खड़ी ब्या सूर्य नूह की राय तफसीली तस्करा
ليلا ونهارا یا رب ہمارے قوم تا د شپیم بیان کړي دروازه مم کړي فلم یزدهم دعائی الا فرارا ما چې څومره بیان کړي نو دې دومره ما نه تختیدلی زی پرېخم یا الله ما چې کلما دعوتهم لتغفر لهم ما دلا دعوت ورکړي آیا خبره لې چې باید ته بخنه کوي چرا شو منه اللہ وہ معاف کی نائی سکڑی اغی وہ گناہ بن کری آئی زان پا کپڑوں کی جاموں کے انغخت رہے اغی زد کر رہے لوئی کرے را ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی علنت لهم واسرت لهم اسرارا یا اللہ مادی تا چغے موالی دی لوڈ سپیکر و سرناؤں نے چغے بوائی یا اللہ مادری جمع تم ویلی گنو تم ویلی یو تن تم ویلی لیکن دے قوم الٹا بدکار عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالو او مکرو مکرن کبارا یا اللہ دی زمان خلاف کے سارے دین پر خلاف کے قسم مکر جوڑ کر تدبیروں نے جوڑ کر تو خبریں تھی یا اللہ ناخر کی وہ فرمائے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا رب در خلقو پر ملک کی شر تکو ربا دے پر نک دیا رب تبائے کی ورسرین اور دعا کرے بارے صرف خیرے نہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا دعائے کرے دا ربا ماو بخے زما مور پلارو بخے زما کور کی چکم ایمان والا دیا غو بخے صرف ایمان والا خبر ہے ولی کور کی بیمان ہے مگر اخو کور کی خو بیمانہ مرازی خزے بیمانہ زوی بیمانہ بیائے ٹول دعا اکڑا کہ اللہ نے منگا داغت دعا کی شامل کی ذکر یا اللہ ٹول مومنانو بخے ٹول مومن زنانو بخے المومنین والمومنات خب بیا پاگے غصہ کرے شرابا دا کافران خو تباہ کی دا منکرین خو تباہ کی نماز کو چند سل واڑے کیا ہو مارے یو قسم پیغمبران بڑے طریقہ دویم قسم انبیاء علیہ السلام ہر دویم چاہی خیرے ہونے نکڑی چا اللہ تب بخبل قوم پہ حال پوئی لیکن چونکہ زمان مجبوری دارے چستا دین درد چلی گی نا نیا اللہ عزوت لڑشم وطن باوکم دا وطن با پریگزم دی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی داوی دائیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء و سنتوں کا چاہیے تبیا روان شد مارس کو دا صد پارا دا ٹول تاریخ پرے گوارے چھ تمام پیغمبرانوں تمام حق پرستوں صرف و صرف دا اللہ دین مقصد گرزول کل چاہت دین رکاوٹ را گئے دا نور نہ چلی دا مقصد نو چھ مرگری نہ ہو نور چلی گی نا ناغبل وطن تلڑ آبل خوالڑ دے موقع کے زستاس مخ کی تفصیلی خبر نہ کو بعد مرگری شکایت کی بلکہ عام بکئی چرا منگ سر مشورہ و نکڑا آیا داولی وشول خدا سے چلو شو نو دائے تفصیل ز آغا کوم نزد سبا ستاسو یا زمان دا نقصان یا دا شرم دا پار سبب جوڑی
ډېر وخت نه بلکې پرې معاملې کې کله چې جیل کوم بیا د جیل نه بار شوم نو ما پسې وفدونه راغلي د باجوړ نه مرګري راغلي بارین راغلي کراچۍ والا پیښور والا نور چې مونږ اینو چې ملک ستا خبره نور نه چلیږي دا ته پرېږده یو مونږ راشه بل مونږ راشه وای بدل تسلیدل کا نن ما ایسوک دانی لیدلی د بار چای ما تویلی چې دا بدکارو یو تن ما داسې نه ملاوش ایو تا خکارو کو دیو جنانه تفصیل تاجت نشتا هر ټیک د سمره د مرګرو همتو آی کړي چې الله لپاره کړي الله باجر ورکي او الله ورکي اجر لیکن چې کوم زما مقصد ده او الله زموږ د ټولو دین صحیح مقصد وګرځي ما تاغه مقصد کې نور رکاوټ ښکاري نور نه چلی دلته زبر مجبور هم چې زری دا مقصد نور زینو کې وچلو ها دومره چې دلته چې کوم ځای پورې شه ده نو ان شاء الله غوي دا نه امیدي نشته دا درسګاوي مرګرو سره تعلقي تلراتل وي زما خدای او درخواست کوم چې ما ته عزیز نه وای که استاد را ته ویلې شي نو ټیک ده دانش استاد سره خوب شه تنه راغله زمانو مسله پرې خو کستا سما سره دا تعلقي حضرت شیخ القرآن الله له وبخي زموږ مشرو هغه ته ما یو ځلې فلان کې زموږ ډېر قریبي دوست دی وفات شوی دی چې دعا لړ شو ناغه خبر ټیک ده خو زموږ دا دوستان لستی کنه دا اصل دي که 200 چې موږ دا یو سړی تپوس وکړو نو که دوستان پرې مقصد باندې چې مسله منل دي نه خو صرف دا وی چې زما و تپوس کوي نو ما کړم د خپل حال د حال مناسب کني تاسو زما بوج معلوم دي ما که پیسې ګټلې نو پرې مدرسه مې لګولې دا مو ہے چې زمونږ د مدرسې آمد ډېر دی د نورو کم دی زدا تاسو له تسلی درکوم پر عمل کې د هر مدرسې آمد زمانه زیات دی خواږی لګی نه پی امول چې سره غلی مونږ لګولې دا مقصد نه چې مال زیات دی دا شی نشته ناغه چې زمان لاس لسره غلی مال لګولې علم منډه ترړواله لیکن خپاو خوایده ولی تر پلان کی تپوس للا نری نو الٹا زگونانگار زٹک دا گیله دا آغا پردائی خو مسئلہ ولی پریدی جماعت ولی پریدی آغا سڑی پری خود نتول وصر ولی مرگر تیاکے تاس ولی دا آغا نمخوان رو دا تاوس تا معلوم نا بلکہ زرطا اللہ گواکوم ما ترشوی اختر کم تاوس تویلو بیا میں پاغورز امویل چے صبر نکار لے زمون کار پدی خرابی گی والی او که سکی سوک سکی نو زمان خلاف کی کئی لیکن چه سوش والا نظام اوکڑل خستاسو دی کری والا اوکڑل زد تسلی در کم زمان طالبانم ندی کری والی آغا کری والا زدا سی پری خود آغا کسان تاوس تا معلوم دی تاوس رناس دی اوسم زما غیبت کی بفتان کی تاوس ته مخوانه راو نور زسنه شم ویلې وزو هغه خپل خبره صرف مختصر کو چې ما ته نور د دین رکاوټ ښکاري دیو جن چې سدي الله دې دا باقی وساتي الله دې مون تاسو په دین سنت هدایت توحید او سنت باندې مستقیم پاتې کی لیکن نور زما مایوسی ده زړه مخالف فریق نه پرې وخت کې ما ته هیڅ تکلیف نشته دا واسي پراپګانډي دا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سبق یو سره د ځان خبرې جوړي پراپګانډا کوي زړه چار یاره نه یوازې مزو کله را سره بیا دو مرګري شي کله لس مرګري شي او وخت کې ما ته پته و چې خلکو زما خلاف څه کړی
زاغ وخت کې نوم تختیدل د یاره نن څنګه اوس د یاره نو تختید دا دومره مخلوق یې نو زو څنګه یریګم هغه هیڅ شی نشتا درو خبره دی چا مانه خو صرف ما دغه رکاوټ ته باقی تپوس نه کول کدی حالاتو کې تاسو زما تپوس کړي ما بم کړي ما وسو کو نه لیدل چې تعالی پیسې کم ځای پیدا کړې چې 7 لک 9 لک روپے اوسو لګېږي شپږ لک مخکیو لګېږي دا کم ځای نه راځي نو چې تاسو تپوس نه کوم ما ذکر نه کړي ما نه ګیله مو کوي زستاسو نه ګیله نه کوم ها دومره دا چې د دین لپاره د توحید او سنت په لحاظ د خدای لپاره که تعلق زبر سره ساتم که تاسو ساتلی شئ نو صحیح ده دای په مناسب باندې خپل غم خادي مناسب تپوس چې څومره زمانه طاقت کې دي شي کوم تاسو نه کی کوي ٹھیک ده لیکن کله کزه او سړی ته نه رسیدم دا وزه معذور هم ادای باوجود که هغه بیا مسله پریک دي معذور زنه بیا هغه سړی مجرمي شه بیا هغه سره تعلق ساتي دغه وجنه باقی نور کو مال شاه بیزتی کړي یا ما چاته کنزل کړي بدر نزدل وسم تاسو نه دای معافي غواړم بیا به غواړم ما بیان ز تاسو کو چې ز تاسو پرېدم نه استاد خو دا ما پرېده وکړه خو غرض دار چې موږ د الله دین مقصد دی توحید او سنت مقصد دی زموږ د زړه نن نو سراتلو ما دا موږ د کلی نه بار راوتی نو اوس ډرایور سره راتلم ما چې راسجل لري مقبرو کې خالص میلې وي ما نه دومره جهل دومره ناپوهي چای د اختر پر ځبانه مقبرو کې میلې جوړې کړې د سره پاره د مړو زیارت لزونه دای اختر مبارکه لز اعظم کلی کو ما دومره نه ولیدلې دغه دومره نشته چې د باندې بزي مردان کی دومره ماولی چې زموږ گاڑی ته نشو را پورې وته دومره مخلوق کو مقبرو تروان دي نرو خزي ګډوډ دا دین دا څومره جالو ناپوی دا د جالو د ناپوی رفتار هغه روان ان شاء الله زموږ ژوند هم په دې طریقه روان الله نه بغواړو چې الله زموږ ژوند زموږ مال او تن د ستاره دین د پاره او ته قبول کا بس داما صرف آخری مختصر عرض کو کتا اس منظوری ہو گنی د نوح علیہ السلام بارکه دا آیتونه مروتل چې کوم ماستا سلوان دی ولستل پرې و جوان نه ما عرض کو چې نن زمونږه د خوشاله ورځ صرف پرې مقصد باندې وي چې موږ سو ټوټه پوټه سم معمولی عبادت پر روزه کې کړی دروازه وم کړی د شپې وم کړی هغه الله تعالی خپل دربار کې منظور کی دای منظوره د درخواست لپاره نن دلته کې راغلیو نن عیدګاه کې الله دربار کې دو رکعات پیش کو د دې مقصد لپاره چې الله هغه تیرشه عبادتوم زمو منظور کی او آینده موږ الله خپل دین د استقامت توفیق راکړي بس اوس موږ کو خو مانځ کې بار بار تاسو ته ویلي دا ډېر ضروري ده په هر مانځ کې یواز جنازو کې نه جوازو کې لکه صفونه سم کې نه په هر مانځ کې دا ضروري ده چې صفونه وسموای بل صفونه نږدې یو بل سره بالکل قریب کسانم ډېر زیات تیزه نشته په دې وجه باندې تاسو یو بل ته اخ نږدې راشئ بیا پاره چې زه اوشي اوس با صفونه برابر کې دو رکعات وکړو او واجبي پای کې زیاتی تکبیرونه دي دار تکبیر سره په پای کې لاس پور تکولی دو رکعاتونو بعد بیا با خطبه لستری دو دای او ریدل سنت دي بعد داینه به رخصتی ان شاء الله واخر دعوانا و تعویل دغه تسرینه مچتو خان دغه څه دلیلو زاړو داشه لیکن دا الفاظ تا مهم دي د شیخ صاحب الفاظین ولی دا مهمات علی مجرد و ایحامل مجرد احتمال دا یو معنی مهم شاملی کی پینزم جز کے دا یکفی للمنع من دا پارا کافی وہمی کلمات موائے کر
चाहो हम राव सवाल कई वसीला की ची बेहक फलान दना वाड़ा फलान की बहक वाड़ा दावल फुकाह मकरू वेली खास कर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दाई नकल हर किताब हनफी किश्ता दा खुदत अहनाफ नहीं गंजान का अहनाफ हती हुई जुमात तवई मदरसी तवई च हनफिया हनफिया तो बरेलान मदरसी जी का बदीन मानिक सब की गौसिये सब की चिश्तिये अक्सर हनफिये मात चाय चिरदा दी हनफिया और तौले हुई मारूसी और माना ही जकड़ो माए वो सनी अरब हनफिया कुछ तो हुई कल टूटा है तो हुई हुसना अरबे के दा वो शायद गई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आगा हो बरेलान पर दिन नौ चिदी कई पकी शिरक और बिदात और लनुंदी चाओ मदरसा हनफिया और जानते हुई अहनाफ वह अहनाफ किताब की लिखी दी दा लफज मकरू तहरीमी ने चसो कोई बेहक फलान बेहक नबी बेहक रसूल स्थान सवाल को फतवा रशीदी हुई दावले मकरू रे दे क्या वजह दई हामवा बोले हक दो किस्म ही कर यो हक आम सरे लफ्ज वाजिब दपारा तो फलान की हक दे मुस्लिम अल मुस्लिम हक न हक न मुराद से वाजिब लाजिम नायद मखलूक पर खुदा बाने से हक लाजिम के रिश बनी जाल सुन्नत दा खुदा मुतज़िला और बेदत्यान दीन दे चाहिए असलाह लिलबद अल्लाह वाजिब पर खुदा बाने हुई जमगा हक वाजिब दे दा गी हुई बेदत्यान हुई दा सीधा खुदा में बेदबरी दी कर अहले सुन्नत वल जमात हुई ला हक लिल मखलूक अल खालिक हक वाजिब निश्ता द मखलूक ब खालिक बाने बल हक तफज्जुली रे कि अल्लाह ताला खपल मेहरबाने सरा पजान बाने ये खैरे अल्लाह पजान माने हक द बंदगान ये खैरे सो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा अल्लाह पजान माने रिज़्क़ ये खैरे दरे बंदगानों दरे मखलूकात अल्लाह फरमाई कज़ालिका हक़्क़न अलैना नंजिल मुमिनीन अल्लाह पजाना हक मन ले चीज़ मोमिनान लान ने जात वर्गों दीवा बचकों वो दे तो तफजुली हक हुई द मेहरबाने अल्लाह न सुख तपोस निशी कोले चितावल दासों न करदा सिरो को लायो सलोम अम्मा यफालु वहुम युसालून दाग जात न तपोस निशी के रे चिदा हक दे तावली अदा न को तो खुदा बाने वाजिब हक निशरे जा अगर इस लफ्ज हक दे हुई कदे डेर हुई चीज को हक तफजुली मुराद को हक वाजिबाना मुराद को लेकिन स्ता लफ्ज मुहिम दे अल्ता मुतज़िला खुशहाली की बेदत्यान खुशहाली की चिद्दी सड़ी हक लफ्ज जिक्र करे जिद जमू फुका हुए चिदा लफ्ज ममना है चाबकी बरकत लफ्ज रहो प्लान की को बरकत दा दुआ वाड़म दा दुआ वाड़ दी क्या असल मुख्तसर तहकीक दाओ मुंगा दामनु च लफ्ज़ बरकत दागी इजाफत कलम मफरूज द शेर हदीस द बुखारी के बार बार राजी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दागे ने शिकरा मेल रुखशो और ब्या साहबे किराम खफू हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए हजरत आयशा फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगौ दो जमा पजन गुरमाने सर मुबारक ये खो और देर आगे जे दासी को मुको वाला या आयशा खलक दे संग बनकड़ी उ बनिश्ता नमाज़ो आखिर आ गए दाव दस दे निश्तरे और ताना मेल लोग शेर मेल सरो खुली दा सरो खैर इसे नड़ा खैरम आसने जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता परी कि मैं कतल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरायुष न आयत द तयम्मुम नाजिल शे तयम्मुम कहेगा
سړي خبره تیمم نه بود ګرځي خدا بود او د خدای او جیبا خزانه حضرت حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما ہی باول برکتکم دا تیمم رات اللہیت دا تاسو اولنے برکت ننے اللہ تعالیٰ تاسو لداسی برکات درکڑی دی برکتکم اضافہ مفعول دا مانے برکت دا اللہ دا طرف نہ پتاسو گئی مخلوق کی برکات دا اللہ دا طرف خراجی کر چاغه سبب د خیر د خلکو لپاره وګرځي دې ته برکات وي لیکن مونږ وایو په دعا کې د دې استعمال چرته حدیث کې نشتا چرته د صحابي په یو دعا کې نشته چرته د کتاب په یو ذکر کې نشته چې په دعا کې وي چې په برکت د فلان کې غواړم هر کله چې په دعا کې نقل نشته نو وهم پکې عمل کول شي وہاں پاغذ ہے کہ عمل نکی شکم دے نقل وہاں راغی چی برکت فائل تک مضاف کے کہ مفعول ہے مضاف کے کتوے چی دا فلان کے برکت ورکون کے نندا خود شرک کو برکات پا مال کی برکات پا اولاد کی سو کشی یو اللہ تبارک اللذی بیدہ الملک تبارک اتکرت اللہ فرمائی نہم کرت اخپل نمسر ذکر گئی تبارک اسم ربک اللہ فرمائی برکات ورکون کے زیم برکات ورکون کے زیم فرمائی برکات زما پنون کی بھی زما پنون کے برکات ورکون کے اللہ نو کله چې انسان په دعا کې وایي چې به برکت فلان د فلان کی به برکت ستانه غواړم الله دا لفظ نقل نه شرط په شریعت کې او هم پکې د غلطی معنی شته نه ولې دا څه دعا غواړي مارس کو دا خدا سی دین نے صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ترکتکم علی الملت البیضاء لیلها کنہارها دا دین زما تک سپین دین نے پرے کے د شرک سے شک و شبہ نشتا شائب نشتا موہماتم پرے کی نشترے د شرک اس لفظ پرے کے نہ پرے دائب کی نو پرے چې ما شاء فلان و شاء النبی و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پاک فرمائی زمان مسلمہ ہو دے کا نماز کو دائے خلق کو قیاس غلط تے چاغی وئی یا اللہ سر یا محمد خیر دے ولی ذکر دا خدای سر دا پیغمبر نمی کرے ہو دے وائستارا قیاس ذکر غلطوں فقہ کشتا تمام فقالی کی چکل سڑے ساروے لالی شرک لالی انت بسم اللہ اللہ اکبر صرف دار ٹکے بسم اللہ اللہ اکبر تدی سڑے چرت د نبی نوم واغس یا د بچا نوم واغس تردی چې فتاوی لکھی چې زور زیر تبیا اعتبار نشته ځکه امیان پدې نه پوي چې بسم الله و النبی وی کو النبی وی محمد دین وی کو محمد دین وی خو چې ذکر کله دې سره ناغه ذبح حرام شو هغه شی حرام وای دا خو د نبی نومه د خدای سره ذکر کنه ستا کتاب ولې لیکلی چې دا شی حرام شو ما مخکې وای قیاس وکوا غلط قیاس نو مخلوق راغه دا اللہ بے دبیم شورو کرا دے نبی بے دبیم شورو کرا اللہ سرے نبی شریک یا اللہ یا محمد دا دا خدای بے دبی شو کرا دا اللہ حق بلور کی حق دا بلنے دیو اللہ حقو لیکن دی رالے مخلوق لے حق ورک ادوائم دا نبی بے دبی اکڑا چی یا محمد ورطوئی سرد بے دبے نے شرکم کرے وے چې غائبانہ چغے وئی نو دا بے دبی نن سوک کئی اغا بے دبری اغا بریلیان اغا مفتدین بے دتیان چرائی وظیفہ دارا دائی کار داری چی یا محمد یا محمد اور ترا پاسی مونتوی تاسو بے دبائے مونگا بے دبو شوئے
نمارس کو آیو بے دبرا پاسد دا دان بے دبا اولاد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا محمد ما عدلتا فی القسمت یا محمد تاپ تقسیم کے انصاف نہ کرے پیغمبر تو ایتا انصاف نہ کر ددید انصاف پسنگ پورے کی کہ نبی تا دی عادل نہ ہوئی نبی تا منصف نہ ہوئی دی آغا چاہتا عادل ہوئی آغا چاہتا منصف ہوئی چی دیل سور کی بس لڑنا خبر دا عادل دی دے تو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددا سے انسان بارہ کی خیرے کی دعائے شاہ تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ یا عبد الخبیسہ تائسا وانتو کسا و اذا شیکا فلنتو قشان تائسا ہلاک دی ہلاک عبد الدینار عبد بند روپے او بند داشرف ہے او بند شڑا یا بند الوان یہ روایت کی خمیسوتن بلکہ خبیثوتن خمیسہ داشی سے شڑا کمبل ہوتا ملاوی گی کہ بس جی کو آگے کو شڑا اور کمبل اور بڑستنے اور کئی لڑشی دے مودودی شی لڑشی بلا بلا دوشی والے بڑستن ہوتا پارا الدین حق پریک دی او کله چې الخبيث او خبيث او قسم الواو د عربو دي دا حلوا شروعي کړه چې ګوره کنه چې کان رسول سلام يحب الحلوا ولا اصل دا حدیث دي ډېر خوښ دی نبی صلی الله علیه وسلم چې حلوا ډېر خوښ وای ولې په انصافي کوي اصلي خبر دا غز دا میدان راځي چې اوس عربونو تفوسو کو دا لیٹے بخا کے وای دیتا تا سو ہے دیتا حلوہ خواہی نوئی دا حلوہ میں ساقی دا نپی جنی چکم دا لیٹے بخی کی دلتا دیتا یہ حلوہ نوئی مخی متنوی بلکہ حلوہ غی ستوئی بخاری شراح لکی فتح الباریم لکی چھ کلو شیئن حلوین من التمر والزبیب ونحوہما ہر خوک شے کاغ اس کے یہ کاغ کجورے رد بھاگی الوار اغا الوار اغا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوخا ادا کم چی لیٹا انو دیتا الخبیثو وی پسوات سرا خبیثا نا پلیتا تبادا یہ پلیتا ہوتا ہے نا خوراک تا پلیت نو ہے وہ چیز شرک بیدت خوراک نہیں کر نا چیز مڑی پا خیر ہے پخا کی چاله غسل ورکی تدی الوا پخا کی دا به کوم ظالمانو سره کی شی خوري چا وکیم کوي او دا ثواب شی چې دی بیا تقسیموي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تبارشی تبا تا څنګه سړی دی دا ځکه چې اوتیا رضیا ولم یوت سخطان دلاکت دینا ورکڑی شی سو روپیو تا ملوشی اشرف ملوشی سا کمبل یا لوا ملوشی نو دے خوشحالی چاو مڑیم دغسی اکا سوار نکی نو دا خپای چی دا مڑا دا پنج پیریان مڑا مونگ سا خبر نبکی سخاتو نبکی پیسیر نیسنو پیغمبر پاک فرمائی دا سی سڑے خود خدای تبا کی دے گور جنازولم پدی نیت بانی سی دیر دین کار کئی نو پدی نیت بانے کئی چی مال سمیلوشی دے ختم نمڑی کئی دیر پارے کئی چی مال میلوشی کسول ورنکی نو بیا خپای چی مون بیا دا سی ختمون نکو اچھا سور کے نو رضائی کتر تپوس کہے نو دارے ولی وی داجی الجزاء والاحسان للحسان مونگا احسانی ختم کرے مونگا احسانی پیسی رکھ احسان دیتا ہوئی چی لازم ہو نہیں کر زد سبای بیا ختم لراولا مور کوسا شے جو اس در پتہ لئی بیا خپائی کر قرآن پاک ہم دار منافقین و مقام کی دیتا اشارہ کولا کلما ظالہم مشوفیم وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تدری حالو دا منافقین کلچی رانشی کلچی سفید ور تخکاری نو روانی چی منگا مومنانیو منگا مسلمان